نو د علاقې د خلکو خبرې واوري د هغه میلمستیا به صحیح چې د هغه خبرې واورېدی شي او بیا د هغه خبرو باندې عمل وکړی شي. الله دې موږ له توفیق راکړي. بیا دلته کې په دې ځای کې په دې ورځو کې زموږ تبلیغیان وروڼه هغوی هم راغلي، نو هغوی هم زموږ میلمانه دي، د هغې میلمستیا هم پکار ده. نو هغه تبلیغیان وروڼه زموږ د خلکو نه میلمستیا غواړي، خو د هغو میلمستیا هغه ډېره اسانه ده. چای ډوډۍ بس وغیره هغه نه غواړي، هغه غواړي دا چې تاسو راشئ موږ سره لږ کښېنئ، زموږ خبره واورئ او بیا تاسو زموږ یو دعوت دی چې تاسو ډېر وخت نه په دې لږ وخت کې په دې روژه کې څه وخت هغه د الله په لاره کې ولګوئ. موږ هم سې روژې راغلي یو، نو تاسو هم سې روژه ولګوئ. نو زه خبرې نه کوم، ترغیب نه ورکوم، صرف مطالبه کوم چې تراویح ختمې شوې، نو بس تاسو د تراویح د هغې پړي نه وزګار شوئ. اوس هر ځای کې چې تراویح کوئ نو هغه تراویح هغه به کېږي، هر ځای کې چې کېږي نو هغه خبره د ختم هغه خبره خلاصه شوه. اوس هر ځای کې چې کوئ نو کېږي به، نو اوس که په دې ځای کې کوئ او که په دارمۍ کې کوئ او که په صخره کې کوئ، کوم ځای کې چې یې نو هغه یو شان تراویح وي. نو زما د ټول نه اول مطالبه دا ده چې تاسو کې کم یو کس کم کسان هغه به سې روژې لپاره تیاري نقل چې دا کسان هغه په خپله باندې هغه تشکیل وکړي او په خپله باندې رخصت کړي او بیا دې ستاسو نه ځي. د دې ستاسو سبانۍ ورځ ده او سبانۍ اخرنۍ ده که نه بله ورځ به ځئ؟ نو که سبا څوک تیاري او که نه سبا دوی بله ورځ ته شي، خیر دی. دوی چې څنګه ځي او د دې سره سره تاسو هم وځئ، نو ځئ تاسو یو تن نوم ولیکئ. وایي دا لیکئ. ماشاءالله ابتدا وشوه، اوس نور وایي. دوی په کوم یو وي؟ ذکر الله د میلمنو میلمستیا هغه لازمي ده. ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه سړی مؤمن نشي کېدی څوک چې د مؤمن د میلمه میلمستیا نه کوي، او د میلمه د دې میلمستیا دغه ده چې د دې سره کېناستل وشي او د دې خوشحاله کړی شي، د دې خوشحالي کې په دې باندې چې د دې سره لږ وخت ولګولی شي. نو وایه الله دې قبول کړه، الله دې اسانه کړي. دو شو د خیره هم قاري صاحب شو، ورپسې بل تاسو دا کوم کسان چې نومونه لیکلي دي پېژني کسان وایه الله سلام دے سید انور، اللہ نے قبول کا ماشاءاللہ، اللہ نے زوانے کی برکت واچوا. میر احمد خادم اللہ، اللہ نے قبول کا، اللہ نے طول زوانے کی برکت واچي، اللہ نے خپل دین لپاره قبول کا. اوایل په خپل اوایل اته بیا به چې په خپل باندې کوم میوه راوځي هغه خو زیاته خوږی نه انا وایلا دا جماعت پورا کړئ.
په دې کې دا دوه کسان مشران دي نور کشران دي زه به ویل درې ورځې په اسانه تېرېږي یو ورځ یو د تلو یو د راتلو یو هلته ویل څوک بل بل خلکو ته سوی خوش قسمته ماشاءالله انور زاده الله دې قبول کړه بل دا چې اوس شي چې څنګه سم شي کنه وای په خپل وای نه وای ورپسې مولوی صاحب بیا بیان کوي بیا دغه رسوای نو خانه وسوای ماشاءالله معاذ الله دې قبول کړه الله دې په ځواني کې برکت واچوي سوشو وشو جماعت وشو بهرحال چې یو دوه کسان کې د مشران نور وشي او وایي په خپل جوړ نه قاضي ته په خپل چا باندې بل کېږي ما پیژندل دي خو په دې نه سي پاتول نه شم نه نو وایي وایي عثمان نوم دی عثمان کوم ځای کې عثمان خدمت کې زه الله دې الله سے قبول کړل دا نو ضروري کا چې پوره شي اته شو دا تاسو راغلو وای تاسو له یو واورو زه دا پوره دي نور کوشش وکړئ الله دې پکې برکت واچي الله دې نور تیار کړي دا یو خبره ده په دې ورځو کې سره خالص جماعت کې دې رشي الله نو واړي الله ته دا الله په کور کې سره کې چاو یا الله مال راکې زه سره کور نه وځم اعتکاف هغه مقصد دا وي چې الله عزت ته دې راشره ستا په کور کې او ستا په در کې یا الله ما به نوا ملېګا زه چې ستاسو په اړه راغلی الله قبول کړي نو الله خامخا قبلې الله رب العزت ته تاسو خوشاله کی الله رب العزت ته په دین باندې قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي وسبا زمونږه مېلمه هغه بیان کوي او هغه بیان پندور بیان او تاسو مخکې سوسو په اورېدلې همي او کنه یې اورېدلې د وسی مخامخ نو پښې شابه اورېدلې په دې موبایل کې او په نیټ باندې او په سوتو په دې نورو سيزونو باندې هغه باندې تاسو اورېدلې نو وسی چې مخامخ وایي نو ډېر خوان وو کی نو چې بالکل متوجه وته کی نه او الله رب العزت دا خبره زموږ زړه ته ورپوزي کی او الله رب العزت په عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین